نو امام نخعی رحمه الله عبد الله بن مسعود رضی الله عنه او دغه رنګ قاسم مجاهد وغیره فرمایي چې د منځ ضایع کول دا دي چې دی منځ مؤخر کی یعنی منځ قضا کی نو چې منځ قضا کو منځ ضایع او بعضی مفسرین وی چې دی د منځ د آداب او د شرایطو خیال نه ساتي نو د دې وجنه دې ته چې کوم دی د منځ ضیاع ویل چې منځ ضایع کړی دی او بعضی مفسرین ویلي دي چې دی د جمعات سره منځ نه کوي د جمع سره منځ نه کوي ځان نه منځ کوي نو دا د منځ ضیاع ده منځ چې کوم دی ضایع کول دي نو دا ټول کو یو سړی د منځ د آداب او د شرایطو خیال نه ساتي دا منځ ضایع کول دي کو یو سړی منځ قضا کوي دا منځ ضایع کول دي او کو یو سړی د جمعات سره منځ نه کوي نو دا منځ ضایع کول دي او کو یو سړی قومه او سجده دا په صحیح طریقې سره نه کوي قومه او جلسه دا په صحیح طریقې سره نه کوي نو دا منځ ضایع کول دي کو الفاظ یې ټیک نه وي غلط وي دا منځ ضایع کول دي یعنی د منځ چې کوم شان دی په خپل شان سره دا منځ کول دا د منځ ادا کول دي یو خدا ته چې زړه کې خشوعي زړه کې توجهي الله تعالی طرف ته خو کو په زړه کې توجه نه هم خدای د سنتو د مستحباتو د فرایضو د واجباتو د ټولو خیال ساتي دغه رنګې د مکروهاتو نه د دین خپل ځان بچ کی د سنتو د خلاف ورزۍ نه خپل ځان بچ کی وي دا منځ کامل منځ دی د زړه توجه به الله تعالی په خپل بیا برابري خو چې کله کم سیز د په وس کې دی ظاهر د په وس کې دی ظاهر دی ټیک کی زړه به الله خامخ الله تعالی چې کوم دی برابري خو یو سړی ښکاره د سنتو خلاف لګیا دی منځ کوي نو د زړه توجه چرته نه برابري د دې وجه نه دا منځ په قیامت کې به د ټولو نه اول حساب د منځ کېږي د منځ خو د انسان منځ صحیح راووت که نه د ټول اعمال به صحیح وي او که د منځ چې کوم دی غلط راووتو د ټول اعمال به چې کوم دی خراب د دې وجه نه حضرت عمر رضی الله عنه چې څوک د ښکار دپاره اغستو د مشرۍ دپاره منځ به یې ورلکتو نو که منځ به یې ټیک و نو هغه به یې واغستو که منځ به یې غلط و نو هغه به چې دی د منځ حفاظت نشي کولی منځ ضایع کوي نو د دین نورې حصې به ډېر زیاتې بربادي کړي نو منځ په قیامت کې ړومبې تپوس کېږي علما فرمایي دا منځ به داسې راوالي بلا تشبیه لکه څنګه چې زنانه په کټوۍ کې چرګ پخوي او دی ړومبې دا سینه وګوري سینه راوچته کړي سینه وګوري چې یاره سینه پخه ده او که پخه نه ده نو که سینه کچوي نو دی ټول چرګ چې کوم دی دا پوخ نه دی لګورو پسې بلکې دقسې به الله تعالی دا مونځ وګوري که د چا مونځ خرابي الله به جهنم ته ور وغورځوي ور پسې لږ بلکې نو دا ټول د مونځ ضیاع ده مونځ ضایع کول دي